بسم الله الرحمن الرحیم. الدرة الفاخره کې د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه یو سبق آموز واقع مذکور ده. یو ځل ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د بصرې په بازار کې تیرېدو. د بازار خلک ته غیر شاپیرو شو، یو تپوس یې ته وکړو: یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا. اے ابو اسحاقه سو وجدا چې مونږ دعاګانې غواړو، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي. حالانکه رب ذوالجلال فرمایلی دی: ادعونی استجب لکم. زمانه دعاګانې غواړئ، زه ستاسو دعاګانې قبلومه. نو د ډېر وخت نه مونږ دعاګانې غواړو، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، چې دا څه وجه ده؟ حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمایل: قلوبکم ماتت بعشرة اشیاء. د لسو څیزونو په وجه باندې ستاسو زړونه مړه شوي دي، او د دقې وجه باندې ستاسو دعاګانې نه قبلیږي. په هغې کې اولنی څیز: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. تاسو الله رب العزت پیژندلی دی چې د قدرتونو مالک دی، رزق الله ورکوي، دعاګانې الله قبلی، بچی الله ورکوي، تمام تر مشکلات د الله د طرف نه حل کېدلی شي. فلم تؤدوا حقه، خو لیکن د الله د ربوبیت حق هم نه دی ادا کړی. څنګه چې د الله د عبادت حق دی اکه شان هم ادا کړی نه دی، نو د دې وجې نه ستاسو دعاګانې نه قبلیږي. دویمه وجه: زعمتم انکم تحبون رسول الله صلی الله علیه وسلم وترکتم سنته. تاسو دا ګمان کوئ چې موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات محبت کو، حالانکه د هغه سنت او طریقه هم پرې غوستې ده. په خپل غمونو کې، په خپل خوشحالۍ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې هم پرې غوستې دي، نو د دې وجې نه ستاسو دعاګانې نه قبلیږي. درېیمه وجه: قرأتم القرآن ولم تعملوا به. تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ، خو لیکن د قرآن کریم په احکاماتو باندې عمل نه کوئ. دکه وجه ده چې زمونږ او ستاسو دعاګانې نه قبلیږي. څلورمه وجه: اکلتم نعم الله ولم تؤدوا شکره. تاسو د الله نعمتونه خورئ، خو د هغه نعمتونو شکریه نه ادا کوئ، د دې وجې نه دعاګانې نه قبلیږي. څلورمه وجه: قلتم ان الشیطان عدوکم ووافقتموه. تاسو وایئ چې شیطان زمونږ دشمن دی، او د هغې باوجود هم د شیطان د رای او د هغه د وینا مطابق عمل کوئ، چې زړه کې څه قسم وسوسه هم در واچي فوراً پې عمل کوئ. نو دقه وجه ده چې دعاګانې رب ذوالجلال نه قبلوي. شپږمه وجه: قلتم ان الجنة حق ولم تعملوا لها. تاسو وایئ چې جنت حق دی، او د مسلمان د پاره د کلمې والو د پاره الله جل شانه جوړ کړی دی، ولم تعملوا لها، او د هغې دپاره تاسو عمل نه کوئ. یعنی دا منئ چې جنت حق دی، خو د جنت د حصول کوشش نه کوئ. دکه وجه ده چې دعاګانې نه قبلیږي. اوومه وجه: قلتم ان النار حق ولم تهربوا منها. تاسو وایئ چې جهنم حق دی، خو د هغې نه د تیښتې کوشش نه کوئ. یعنی داسې اعمال نه کوئ چې په هغې باندې تاسو د جهنم نه بچ شئ او جنت لو والا جوړ شئ. دکه وجه ده چې دعاګانې نه قبلیږي. اتمه وجه: قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له. تاسو وایئ چې مرګ حق دی، یو ورځ به مرګ راځي، خو لیکن د مرګ دپاره تیاری نه کوئ، ځکه دعاګانې نه قبلیږي. نهمه وجه: اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم. تاسو د خلکو په عیبونو کې مصروف یې، د خلکو عیبونه لټوئ او خپل ځان د نه هیر دی، خپل عیبونه در نه هیر دی، دې وجې نه دعاګانې نه قبلیږي. اور لسمه وجه: دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم. تاسو خپل مړي په خپلو لاسونو ښخوئ په قبر کې، او د هغې نه عبرت نه حاصلوئ چې یو ورځ به هم د دې مړي په شان زه هم په دې قبر کې ورښخول شم. نن د دې مړي اولنۍ ورځ، اولنۍ شپه ده په دې قبر کې، په دې قبر. سبا ممکنه ده چې زه به هم د ده په ځای باندې د ده په شان په قبر کې ورښخولی شم. نو هر کله چې دا لس خبرې په مونږ کې نشته،
د دې وجې نه زموږ دعاګانې نه قبلېږي. نو غور وکړو په دې باندې چې د مرګ لپاره تیاري شي. څنګه چې موږ مرګ حق ګڼو نو د مرګ لپاره بیا د عقلمندۍ تقاضا ده چې تیاري وشي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.